بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاجرة متى يستحق، باب الاجر متى يستحق. دا باب دې په بیان د دې خبره کې چې دا اجرت با دا څوک چې خپل مال، خپل پټه، خپل دکان کور یا خپل ځان په اجرت ورکی، نو په اجاره کې ورکی، نو مستحق د اجرت وکړه جوړیږي. پوهیږئ په باب الاجر، باب دې په بیان د اجرت کې متى يستحق، چې دې باندې به حق کړه جوړیږي. دا خبره قدرت مولا ډېر لیټ ذکر کړل، دلته ډایرکټ نه ذکر کړي، خو ډېر اهم ده. نو صاحب دې دایره مخکې کړل او باقاعده په باب کې خودلو چې وای مخکې د اجرت بیان دی، نو دا مستاجر مؤجر چې د سی وایا یا اجیر چې دی دا به مستحق د اجرت کله جوړیږي، حق به اجرت باندې کله ثابتيږي. نو درې طریقې ورله خودلې واښه. یو زدي جواد لکور بکری باندې ورکوم او باقاعده شروع کی شرط ولګوم چې فی الحال و روپۍ راکې دا اولی ورځ نه وته چې د ټولې میش روپۍ فی الحال راکه، مثلا 1000 روپۍ دی فی الحال راکه، یا د ټول کال کری چې د فی الحال راکه، شرط ولګوم. نو څنګه چې راکړلې کنه شرط چې ولګېدلو زه مستحق د اجرت امراکې به اوس. دویم شرط نه دی لګېدلی، بغیر د شرط د ماته د میش په شروع کې ټول روپۍ د میاشتې راکړي، یا د یو کال کری ټوله په 1000 راکړل بغیر د شرط. دوا او کنه شرط لګېدلې دی او نه بغیر د شرط په شروع کې ورکړلې. دریم صورت مې چې کله عمل پوره شو نو مستحق د اجرت به جوړیږي. یو میش 1000 روپۍ کړی و یو میش اوسېدلو بس 1000 روپۍ جوړې شولې. د کال 1,00,000 روپۍ کړی و یو کال یې پکې ډېر کو، بس مالک چې دی یو کال مستحق د 1,00,000 روپۍ مستحق جوړ شو. نو څو طریقې شوي؟ درې. یا دا ده چې بشرط تعجیل، او یا تعجیل وکړي خو بلا شرط، او یو دا چې مستاجر چې دی دا د غشینه منفعت حاصل کی څټې می چې پوره کو نو ضروری ده چې اجرت وته ورکړي. تاسو وایې شولې وګورئ الاجرت اجرت چې دی لا تجب نو واجبېږي بالعقد، په نفس عقد باندې. نور خبره کو وتستحق باحدى معاني ثلاثه، او ملک پر راځي دي سی وایا په یو د درې مانو سره. کم اما بشرط التاجيل، یا شرط ولګي چې جلته کې به روپۍ راکې، او بالتاجيل یا تاجیل وکي مستاجر موجر ته روپۍ ورکي بغیر سره شرط. نو د دې فائدہ دا تاسو ماته لګ متوجه شي. دله ما کور ورکو په 1000 روپۍ یو میش پاره شرط دا ولګول چې روپۍ به فل حال راکې، شرط ولګېدلو. نو وس زه دغه پیسو حقدار شوم، مالک شوم، لہذا کدا روپۍ نه راکې زه ته ویل شم کور را نشي لیدل تر څو چې روپۍ نه راکړي نه رسېږي. هم دغه شان ک روپۍ ما ترا کړلې بلې دویم صورت کې بلا شرط، یا دې شرط ورکې دایما نو واپس نشي غوښتلی، کور کې اوسېږي اسمان روپۍ اخیستې من غیر شرط، او باستیفاء المعقود علیه، یا دا چې پورا حاصل شي هغه شی په کوم چې عقد شوی. یو میش د بارې کور نیولی یو میش پکې تېره کړله نو مالک مستحق د اجرت جوړ شو. امام شافعي رحمه الله څه فرمایي لږ ور وګوره. هغه وایي که نه چې ما د جواد سره څه ټیم عقد وشو دغه ټیم کې ډایرکټ زه د اجرت مستحق جوړ شوم، مالک شوم. ما درته ویل دا کور دی میشته پاره 1000 روپۍ درکو، ما د ویل صحیح ده، څنګه چې ویل صحیح ده که نه ډایرکټ زه مستحق د 1000 روپۍ شم ته اخیستلی شم. اگر که شرط نه دی لګېدلی، اگر چې راکړي نه دي نو ته ویلی شم چې 1,000 روپۍ راکاله به کور در سپارم. وجه څه ده تاسو لږ متوجه شي. هغې وجه دا بیانوي چې دا اجاره کې معقود علیه منفعت وي، او منفعت خو نه موجود، او د موجود غیر موجود شي معنی عقد کول خو جایز نه وي، خو موږ به هم جایز ګڼو. وجه څه ده موږ حکما د منفعت فی الحال موجودو، ګورې چې فی الحال منفعت موجود دی. چې منفعت فی الحال موږ موجود کو دی کور کې یو میش اوسېدل فی الحال موږ حکما موجود کړو، نو د دې کوم مقابل هغه حکما موجود کو
چې هغه څوک دی اجرت دی عوض دی څنګه چې منفعت موجود دی مساوات ضروری دی عقد معاوضه ده اجرت موجود کولای وګورئ امام شافعی رحم الله فرمایي تم لکو ملک پیرازی بوجرت معنی بنفس العقد بنفس عقد سره وجداد لان المنافع المعدومه منافع تو ګور معدوم منافع دي خسارت موجوده حکما دا موجود ګرځي به اعتبار د حکم کله سینه کو نه به حقت نسی کی به څنګه عقد نسی کی ضرورت تصحیح العقد دې لپاره چې عقد صحیح شي ځکه منفعت بم دین شي او دین بم دیني به او دین به دین راځي اجرت بم دیني نو چې کله د سیو شو نو فثبت الحكم حکم بم ثابت شي فيما باغت کی يقابله حکم شي مقابل د منفعت من البدل بدل کی اي کې بم راشي ولنا من لپاره دلیل ده ان العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بينا تاسو مطلب متوجه شي زين کې دا کې نه وای چې اجاره عقد معاوضه ده صغرا او هر عقد معاوضه مساوات غوړي کبرا څه غوړي مساوات موږ شروع کې ویلو چې دا عقد اجاره د کور زدل بکری ورکو د منفعت ټیم پټي موجوديږي او رس بګي اوسېدلو موجود شو انور لانه دي دو ورځې اوسېدلو دا غي موجود شو انور لانه دي چې ورځه یو غنټه اوسېدلو د دې غي موجود شو نور لا نه دي نو منفعت فی الحال نه دي موجود کړه منفعت فی الحال نو اجرت فی الحال نه واجبېږي وجه عقد معاوضه ده مساوات به کې ضروری دی یو چې فی الحال نه دی واجب دا بلم نه دی وګورئ ولنا ان العقد عقد چې دی ينعقد شيئا فشيئا دا منعقد کیږي لګ لګ على حسب حدوث المنافع موافق د پیدا کېدلو د منافع او یو ورځ منافع پیدا شو هغه عقد موجود شو علامه مبین نو مخکې ویلو والعقد معاوضه صغرى عقد خو معاوضه ده او کبرى ومن قضيتها المساوات او تقاضا د دې مساوات دي چې بدلینو کې مساوات وي نو چې کله یو کې تراخی ده منفعت کې چې مې شپس به پوره کیږي دی بل کې هم تراخی عقد دا اجرت بم ال لازمي کې چې پوره شي فمن ضرورت التراخي نو د تراخی د ضرورت نه په جانب د منفعت کې چې منفعت مؤخر دی ښه اوس نه دی څنګه چې عقد وشو ندی د ضرورت نه التراخی فی البدل هغه دا چې رست دي شي تراخی د راشي په بدل اجرت کې بدل اخر کې و اذا استوفى المنفعه ها کله چې د منفعت پورا کو مش اوسېدلو ډایرکټ د روپۍ راکی ځکه منفعت را له مساوات بکار دینو د عوض ورکا يثبت الملك في الاجره ملک ثابتي کی په اجرت کې تحقق التسويه ځکه تسويه متحقق شولا وکذا اذا شرط التاجيل دا قبل صورتونه دي انور دواړه صورتونه ک تاجيل شرط کو چې به خيڅن عقد وشو ډایرکټ به اجرت راکې یا بغیر د شرط ټول روپۍ په یو ځل ورکړي ندي دواړو صورتونه کې دا روپۍ په الحال نو ورکول د مستاجر حق دی ورکواله او د خپل حق خپل خراب کو پیسې ورکړي شرط ولګو یا بلا شرط نه نصیب هغه دغه کو څه ګلانجي خو نشي کولای خپل حق وکذا اذا شرط التاجيل او عجل یا شرط ولګو بغیر یا تاجيل کو بغیر د شرط وجدي کدا د لان المساوات يثبت حقا دا مساوات ثابت حقا له د مستاجر حق بطور حق د مستاجر وقد ابتلوا خپل باطل کو چورکی کو روپي وسنه درواله واذا قبض المستاجر الدار تاسو ما تلک متوجه شي د زمانہ کور قبضه کو د میشته بل 1000 روپۍ کبه کی اوسېږي او کنه اوسېږي میش پر شول 1000 روپۍ به ما ترا کوي نه رسې به موږ ویلو کنه منفعت خو نه دی موجود نه کوم شي منفعت چې د ایجاب او قبول د رب جوړېدو د پرغه موږ به حکم دغه عین شي د منفعت ګرځو د کوم شي چې منفعت د کور موږ شروع کې ویلو کنه نو نسبت دا قد بچاته کو اق شي ته د چا چې منفعتي دا سبب ځکه دا سبب دی ګوري کور سبب دی او منفعت سره مسبب دی او کله کله سبب ودرېږي بځای د چا باندې د مسبب نو چون کې دا منفعت نشته دی نو کوم چې سبب دی کور هغه موږ د سي ګرځول لکه عقد چې هم پاغي کیږي لنډه دا چې په کوم شي عقد شوی هغه موجود دی نو اوس په د باندې عوض ورکولم څه دی لازم دي چې مساوات راشي کدا بګنو چې د خو ځنه مزيموال وګوره واذا قبض المستاجر الدار كل شيء قبضه کې مستاجر دار
فعليه بدمان لازم فعليه الأجر أجرت بلازم دي وإن لم يسكن هاگر کبھی کیوسیگینا لأن تسلیم عین المنفعات لا يتصور دا خبرم کړیوا سپارل د عین منفعت د دې خو تصور نه کیږي معدوم شه دي نو موږ څه کړیو د څه چې منفعت دې په ځم د منفعت ګرځولې او سبب بزید مسبب لا فاقمنا التسلیم المحلي نو موږ قائم کړیو تسلیم د محل په مقام د منفعت اذا التمكن من الانتفاع ځکه قدرت ورکول د نفي يثبت به بچا ثابتيږي هم د کور سپارلو باندې انا هغه خو ما کړی دی نه چې ما کړی دی ستم ما ته ایواز راکوه د خیر سره کنه وسی کې خپل کار دی نه رسي پی وګورئ جی فإن غصبها غاصب من يدي سقطت الأجرة دا به ان شاء الله رست راشي اعذارو کی مدل کور ورکو بکری باندې د یوم 10000 روپۍ او ډایرکټ چا غصب کو قبضه تی کو دای تی وستو څوک ظالم رااله توجه نو بس مش پرش ولا یو روپۍ حق مزما د اجرت نه کیږي وجه سره من ویلیو منفعت خود ته ورکول نه شمه نه د کوم شي منفعت د هغه ابو ته ورکو وکړه ابو ته ورکو چې منفعت باندې قادر شي دلته خو ما کور ورکړي خو په منفعت نه قادر خو بل چا قبضه کو نشي منفعت نه قادر نه د منفعت کومې وز دی غم نه لازمي او کله سره چې وسیدل او بنزل سجبه دي چې قبضه کړو نو څومره وسیدل او هغه مر منفعت اخیسته هغه مر وس په لازم شوی دی به ما وګورئ فإن غصبها کچری د غاین مستاجر غصب کی غاصبا یو غاصب من یده د مستاجر د قبضینا تاسو هم مستاجر پیژنې کړه کور چې بګری سکونی سي دکان ونی سي سوداګي ونی سي حیوان ونی سي یا یو مزدور سړی ونی سي اکست څه وي مستاجر وي او چا چې منفعت ورکړي که منفعت د کور وی ما ویلیو کله زمکی وی کله دکان وی کله حیوانات وی نه د څه وي مؤجر او کله خپل ځان منفعت ورکړي به د څه وي اجیر وته وي یاد ساتي کا سقطت الأجرة وجرت بساقط شي وجه لأن تسليم المحل إنما وقيم مقام تسليم المنفعة كمن بار دا خبر وکړه چې محل ورسپارل دا داسې لکه د محل منفعت چې ورسپارل د محل چې دا قائميږي په مقام د تسلیم د منفعت للتمكن من الانتفاع دا دې لپاره کو چې هغه ته د نفي قدرت ملاوي شي نفي حاصل ولو فإذا فات التمكن تاسو لګو ګورئ منګه محل قائم کړو په زیاد شاه د منفعت اصل علت سره چې منفعت حاصلولو باندې قادر شي نو چې کله اصل علت نشته منفعت حاصلولو باندې قادر نه دی نو کور په زیاد منفعت ودرېږم نو کور اگر چشتره په زیاد منفعت به او موږ د دې مجبورۍ په وجه په زیاد منفعت ودرولې چې منفعت باندې سړي د څه ملو شي قدرت اصل کې دا دغه منګه تریس ماده ویلې شو مجاز له عذر بطلب زواله دا کور منګه بنا بروزر په زیاده چا ودرول منفعت اوس چې منفعت نه حاصلېږي کور په منفعت بځه ودرېږم نه وګورئ لأن تسلیم د محل چې د کور انما اقيم دا قائم شوی په مقام د تسلیم د منفعت للتمكن من الانتفاع د دې لپاره چې سړي ته قدرت د نفي حاصل شي نفي حاصل ولو فاذا فات التمكن کله چې فوت شي تمكن قدرت حاصل ول فوت شي نفات التسليم وګوي چې سره تسپاره لینه دي وانفسخ العقد وقت بفسخ شي رجع عقد فسخ شو اجرت من لازميږي فيسقط الاجر وجرت بمساقط شي دبل صورت من ویلو وين وجد الغصب في بعض المده او کله غصب موجود شي په بعضي موده کې لسرزو کې بنزلزو کې نو سقط اجرت بساقطيږي به قدر څومره ورځ چې غصب دي دغه موافق اجرت ساقطيږي اذا الانفساخ في بعض هذا قدل تفسخ په بعض کې راغلي ټول کې نه ده ومن استأجر دارا فللمواجر دلته دا خبره کوي چې موجر چې دی دا کله د مستاجر نه د کرایه مطالبه کولای شي تاسو وایي نو وایي دله ما کور ورکړلو مليسي چې دا د میاشتې شو په 30000 روپۍ نه د ورځې بچو شو 1000 روپۍ شو کنه حضرت هر ورځ مطالبه کولای شم چې د دې ورځې کری راکا زر دې ورځې راکا درې مې راکا هر ورځې دې کولای شم ها کچري شرط دا ولګېدل چې مینس کې به نه غواړي 30 تاریخ به درکو یا شپږ میاشتې پس به درکو یا کال پس به درکو نو به دې موافق کار کې به مینس کې نشي غوښتلې
نرسي وګورئ ومن استأجر دارا سوچي په اجاره کې ونیسي دار فللموجري مواجري نو مواجر د بار جایز ده ان طالبه چې مطالبه ده نه وکي باجر كل يوم په اجرت د هر ورځ وجه هر ورځ منفعت ځان لدین یو ورځ وسیدلو دغه منفعت حاصل کو نو مساوات پکار دی مساوات اوس د اجرت عمر کی لانه استوفى منفعه مقصوده زګه د حاصل کړلو منفعت مقصوده دې کنه لانه استوفى منفعه مقصوده زګه د حاصل کو مقصود منفعت ها الا ان يبين مگر دا که مستاجر بیان کړو په وخت د استحقاق فلقت کې الا ان يبين مگر دا که مستاجر بیان کړو وقت الاستحقاق چې د استحقاق وخت به کې کله به غواړي دای عقد کې بیان کړو ندی صورت کې بد دي موافق کار کیږي دا به داسې شي لکه مشتری چې بای ته وایي چې به سی به مش مستر کومه کال بس په در کومه غیر سره ومني نقشان دلته لانه دا بیان په منځري د تاجیل له ګورې چې نیټه وته به ور کړل تاسو به ګل کنه وكذلك اجاره الاراضي دغه کبرې مخلو دغه شان اجاره د زمکم د لما بیاننا هر ورځ اجرت مختلف شي خو کویلی چې لکه کال بس به اجرت در کوم شپږ مې بس به در کوم مینس کی نشه مختلف اصل کې نفس عقد دلالتن تقاضا دا کوي چې اجرت دی څنګه منفعت حاصلېږي دی ورځي اجرت دی لازميږي دا دلالتن دا او چې تسریع وکي تسریع چې مې بس په در کوم کال بس په در کوم هغه تسریع ده او عبارت النص او دلالت النص مینس کی مقابله راشي ترجیح چالي عبارة النص ليك المنك دولة سما مادم دا لا عبرة للدلالة في مقابلة التسريح تسريح بمقابلة كي بدلالتنا كارنا وركي تسريح موافق بكاركي وقريجي ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة لك ما تقولي فخواب بدلار مرحلي بلكن سبا شيء کیلومتری دي تاسو کیلومتری جوړه کې خبر مانی کورسي دې جواد نماوني ولو اوخ د سواری د بارزه بيزما چیرته پندای ته بيزما او دا مر سره دي غاړې کې ټیکسي ور سره د ستاپ ټیکسي کې زما پندای ته دا وی صحیح درازه خېجه نو هر مرحله د سی وایا هر کیلومتر باندې دا ویلی شي 1 کیلومتر مزل دی وکړو د 1 کیلومتر 2 روپۍ درا کوي 2 کیلومتر دی وکړو د دې امرا کوا د دې امرا کوا د قشانه وختلی شي هغه به شروع د عقد کې دا شی چې روپۍ بدل کوم په الحال شرط ولګي شرط التعجيل دا غیر موافق بکار کو او کدا چې شرط ولګي چې لګ روپۍ با چل د ورسېد در کوم به غیر موافق کار وکړي او که شرط نه ولګي نو ما ویلو څنګه چې منفعت حاصلېږي د مرحله دی 1 کیلومتر ډایرکټ د روپۍ وختلی شي ویږي په شرط چې ولګي شرط موافق بکار کیږي ښا زمونږ په دې ماده کې ماده د تقریبا 90 نمبر هغه دا چې يلزم مراعاه الشرط بقدر الامكان لازم دی چې د شرط لحاظ وساتل شي څومره چې ممکن وي وګورئ ومن استاجر بعيرا څوک چې په اجاره ونیسي اوخ الى مکه مکه ته بزما فللجمال وخلو د بار جایز ده اي طالبه چې مطالبه وکي به اجرت كل مرحله د هر منزل د هر مرحله د اجرت هر کیلومتر یاد کې اسانه وشي وجدادا چې هر کیلومتر چې هر مرحله دا مستقل منفعت دي منفعت چې حاصل چې مساوات بکار دي نو اجرت حق جوړيږي ځکه لئن سير كل مرحله ځکه مزل هر مرحله دا مقصود دي امام صاحب اوله کې راي دا وتا سلک بلو غوري چې ترڅول د نه رسیدلې مکی ته ازه دا پوری اجرت حق نه لري ورکه شرط شروع کې لګولې خو ما ویل خو پرېدا دا غدریم صورت بیانو نه فی الحال اجرت ورکو نه شرط لګیدلې دي نو کله چې استفاء وشي الا وقت و درې صورتونو کړه چې کله استفاء وشي الا به اجرت لازميږي امام صاحب راي دا و چې د مجموعه مزل چې کوي بده سواری چې کوي دا ټول منفعت دي مجموعه نه ترڅو چې دا نه حاصل شوی زید نه رساله ترغیب پوری مستحق د اجرت هم نه جوړيږي اول اداره ایوا وكان ابو حنيفه رحمه الله يقول اولا لا يجب الاجره اجرت واجبه الا بعد انقضاء المده مگر پس ته نه شي موده پوره شي او انتهای السفر موده پوره شي د کور واخله د کور شغه هر ورځ کړی نشي غوښتل مگر یو مې شباره کور نیولې چې کله مې پوره شي ادبل و انتهای السفر اداري سواری والے کواله مکی ته ورسي
او دا قول امام ظفر رحمه الله هم دی او ما وجه ویلا ځکه معقود علیه چې بکور کې اوسېدل یو مشپوري یا مکی بورې تل جدي جمله المنافع دي لأن المعقود علیه چې جمله المنافع دا مجموع منافع دي په دغه موده کې او قانون دا د مولوی سبه چې معقود علیه لک شوی نو موجب نشي ویلې چې لږ اجرت راکا ما خپل بوې نه شولې معقود علیه چې دا کنه مثلا د کپڑے ورکم دار له وګنده 1000 روپۍ باندې دا نستونه وګنډي در کو د 2 روپۍ راکوا 500 وګنډي د 2 روپۍ راکوا کول شي داسي معقود علیه باندې عمل باندې د عمل په اجزا باندې اجرت اجزا نه تقسیمیږي دلته د قشان چار مرحله باندې به اجرت نه تقسیمیږي مجموعه چې اجرت منفعت حاصل شي اجرت به حق د اجرت حقدار به جوړيږي ګوره ځکه معقود علیه خو ویل فلا يتوزع الاجر نو تقسیمیږي بنا اجرت على اجزاء هذا معقود علیه په اجزا باندې تاسو ویږي کنه جمله اجزا باندې کما اذا كان المعقود عليه العمل لکه کله چې معقود عليه عمل وی لکه کپڑے ګندل لاندې وته لیکلي دي دې کوم دا څنګه د چلګي و ګندلې دي 2 روپۍ راکا او درس روانه ده مسله او وجه القول المرجوع اليه او وجه دا قول کم ته چې امام سے برجع کړي دا رجع چې بار مرحله غختلې شي وای ځکه د هر مرحله مسافت دا ځان له مقصود دي ځان له څه دي لکه نن سبا چې زه د لکري باندې کور ورکما یو کال د پاره او 2000 روپۍ به مجموعي نو هر همیش موږ عرف کې مقصود ګرځي هر همیش 1000 روپۍ غوښتل شي هغه دا ان القياس استحقاق الاجر قياس خو تقاضا دا کوي کنه چې یو 2-3 قدم اوخه خستل له اجرت دي تیلی به 2-3 خستل به دي تیلی ځکه هغه منفعت حاصلېږي نو اجرت به لازميږي پوهیږي کنه پکار خود سیوا خو اداره که بدغه عمل کو بس به نور څه نه وسګاری کې دقه وکړي نو قدم غسل روپۍ ورکول قدم غسل روپۍ ورکول دقه ته بناستي ډرایوینګ هم نشي کولای به رانه وشي ځکه قیاس خو تقاضا کوي د استحقاق د اجرت ساعتن فساعتم بټم څنګه منفعت موجوديږي تحقق المساوات دي د بار شي بدلینو کې مساوات راشي څنګه منفعت موجودي دي دام دي لازميږي الا ان المطالبه چې في كل ساعه بار وخت کې کول يفضي الى ان مفزي بشي دي خبره ده چې لا يتفرغوا د سره بفارغيږي نه هر یو لغیره د دین غیر بل کار د پاره فيتضرر به ضرر بو تبدي سره ملاو شي مستاجر به ضرر حاصل ضرري شي به هر وخت منفعت ور کول باندې او بل تم ضرري چې اخلي فقدرنا بما ذكرنا مقدر کو هغه باندې کوم چې ذکر کړو هغه دا چې هر ورځ دي اخلي وګور کی او د هر مرحله دي اخلي سواري کی قال وليس للقصار والخياط اي طالب بالاجره حتى يتفرغ من العمل دا خبر مخکي کړي او مال راوشي مدل کپڑے ور کړلې وین زراله دوبي دي نه د حق نشته چې نیمه کپڑے وین زلې لکه مجرت راکوا نه کار پورا کا به مجرت حقدار جوړ شي دغه شان ټیلرۍ د بار ګندلو د بار مې ور کړې نو حق نشته چې نیمه وګندلې چې اجرت مطالبه وکي وګورئ وليس للقصار د بار نه د سي دغه شان د خياط د بار نه د جایزه ای طالب بالاجرته چې مطالبه د اجرت وکي حتى يتفرغ من العمل مگر ال چې فارغ شي د عمل لان العمل في البعض عمل بباس کې چې د دې څه پیدا نشته دی نو اصل کې قانون دا دی چې اجر مشترک چی کنه اجر مشترک کدا عمل وکي ما برونه غره کې خېلې می فرق بیان کړي و قسم کړي و اخیره کې کنه چې هغه کوم عمل په غټیم کې وکړو لګي کړي دی ټیم به پوره شو نو که هیڅ پیدا نه ونه هیڅ قسم اجرت مستحق نه جوړيږي ویلې مو کنه او که څنګه څه پیدا ونه دغه موافق به اجرت مثل ورکی دلته وي کچری غیر منتفع به دا سی چې بخینه وجنه حاصله سدي ځکه عمل بباز کې چې دی غیر منتفع به دا سره چې نه پد دین نه حاصلېږي فلا يستوجب الاجر نه واجب فلا يستوجب الاجر نه واجبېږي اجر به بده باندې باز عمل باندې وکذا اذا عمل في بيت المستاجر کدا ټیلر دا دوبي ما کور تر غوخته دی کور کې به کپڑے ګنده ما کپڑے پینځم هم دغه حکم دی دغه شان اذا عمل یو سره عمل وکي په بیت د مستاجر کې اجری وکي لا يستوجب الاجر حقدار د اجرت نه جوړيږي قبل الفراغ ترڅو چې فارغ شوی نه وي لما بیان وجه ملویلا
شامل بباس کی واجبین اجرت قال ها که شرط لګولې ټیلر دوبي شروع کې روپے راکې نو خو به له مسله الا يشترط التعجيل مگر دا چې شرط لګولې او د تعجیل لما مر ان شرط فيه لازم مخکې تیر شو کنه شرط بده کې لازم دې درې صورت مل ویلو قال قدري مولا فرمایي ومن استاجر خبازا ليخبز في بيته قفيزا من دقيق بدرهم تسمت لګو ګوري دا سره خباز دی روټي پخای تندوري دی ابل وکنه خدا هغه نشته مول چرای زمون کور کې مال روټي پخوا نو قانون دار زین کې نه وای چې اجرت په درې طریقو باندې مستاجر د اجرت مستحق جوړيږي کم بشرط التعجيل نه به روي او بل بالتعجيل بلا شرط او بل د اخیره ډیر مرکزی دی چې کله استفاده معقود لې او شکار پوره کی اوس به اجرت ورکه هغه مستحق د اجرت جوړيږي کویږي وښوس دا ما کور تر وصل زمون بکور کې مال روټي بخوا نو سر روټي بخولو کې دا کار څټي پوره کیږي دا له پوره کیږي چې تنور نه روټي باقاعده رو باسي نو چې ترڅو یې د تنور نه روټي نه ریستلی کار نه دی پوره کړي مطالبه د اجرت نشي کولای مثلا به یو روپیا روټي دا چې څنګه ریستل روټي دا غي اجرت مطالبه کولای شي ها که شرط لګیدل او شروع کې به علي به ټیک تا که شرط لګیدل او ټول روټي دراله بخې کړلې من ولې دي اله به در کوم هم صحیح دی وګورئ ومن استاجر چاچی په اجاره ونی ولو خباز ليخبز چې بخې کې د بکور کې د مستاجر بکور کې قفیز من دقیق یو قفیز وړه بدرهم به یو درهم لم يستحق الاجر مستحق د اجرت نه جوړيږي حتى يخرج الخبز تر دې چې روباسي روټي من التنورنا وجه لان تمام العمل شری بالاخراج يكلي چراباري کې نو البا استفاده معقود لې وشي البا مستحق د اجرت جوړ شي کنه وسوره کچري بدنور کې روټي وسوله نو به دا غي روټي مستحق د اجرت هم نه دي بلکې دا غي روټي د غوړو توانم پیراله د امام سبرای دا صاحبانو راي دی چا دا څوي دا د حلاکت توان خبره پرې د رسول راځي لاله ان شاء الله د سی وایا چې تنور کې روټي وسوله دغه روټي اجرت په لازم شو دغه یو روټي کنه وای نه دی لازم ولی عمل نه دی پوره کړي عمل چې پوره کی اجرت به ته ملاويږي دغه روټي کې خو عمل نه دی پوره کړي عمل کله پوره کېدل وخت ویل چې بار روبه سروغه او وسوله فلو احترق كروټي وسوي او سقط من يده اذا لا سو غرزي قبل الاخراج رسلنا مخي فلاجر له اجرت بو تن ملاويږي الته تنوري ومنګ چوړو ناظرم ویلاو سخت رباني تیرې کړي ناظري د پر پټي سپاري د پاره کو نه بار کړي درې څلور مشته بارو واړو وال بهم کول سره وختي بر بازول لکه پټي سپاره زوي مالک بات اتم په څلور بجې سب سره بات اواز به بلته وګی ناشتي ولته وتنور ولا روټي کوم وسوله تا کې به ونی ولا پاسیخ کې وره ویره وشتل بره په پس مونږ جنگو په خدای چې خوشي ژوندو اجي ظلمو اته ما شومان کو نو باسي وي ما پړلې باتا ده پاره به روټي پونه نه مله سوي روټي په چله کې سپومنډي وي سخت تکلیف مال راغي وسراج ډېر تکلیف راغی تا او څلور مشته کور د مزه پتم نه لګي بخوا خو موبایل هم نوي خلک هم په کورته نه راتل زموږ د مومندان چې دا خوستول به کوري نیولې موږ خو نو هیڅ قسمه انسانان بنو چې زموږ د علاقې څوک کله بر افسوس په ونډي والی سپي بلغت کړي ونی سره ته بوزه کوي سپي کله لغت کړي وای وګوره کوم دې ته ورسېدل جړل مو سپي رامن ډیګري سره جړای راځو کوم دې پاین خرجه کيو پیرنا بار کړل دا مسله دا نو عمل پورا شو کړه به هلاک شولا ثم احترق من غير فعله اصل کې دا بیان روان دی لکه انتظار به وکړو چې دا اجیر مشترک شي کنه د سره شي هلاک شي نه د بفعل هلاک دی به هر حال ضامن دی دوه صورتونه کې ځان بچاوي کولې شو کني شو تعدی وکنه و د فعل نه دی هلاک او بچاوي کولې شو بهم نه دی بچ کړي د دې صورت کې ضامن دي او کچري بچاوي نشو کوله که بچاوي نشو کوله ځکه هلاک شوه به ضامن نه دي او چې بچاوي کوله شو به نه دي نو دې کې اختلاف دی خیر سره راضي بخا تاسو ګورئ فین اخرجه کروټي روان کړل ثم احترق به وصل من غير فعل د فعل غیر فله الاجره
پس اجرت به ته ملاویږي وجه دا د روټۍ سړي ته سپارلې کنه نو اصل کې د امام سے بنسبانه د اجر مشترک ضامن نه بس دوم رضین کې کینوي څلور صورتونه دي امام سے بنسبانه په دغه یو صورت کې ضامن نه څه صورتونه خو اتفاقی دی غنه یادو دلته قید څه ولګول من غیر فعله نما ویلو ګوره دو صورت خدا دي چې د اجر مشترک د فعل نشه هلاک شي کغه کې تعدی وی یو صورت او که تعدی نه دوه صورتونه به خو زمانی خو غنه یادو من غیر فعل یاد کو صحیح شو نبکت احتراز ممکن نو زکه هلاک شو به بتاوان نشته دا به اتفاقی ده نشته پیغه دوړو کې پیو دي کې به نشته یو صورت اختلافي دي د هلاکت نه بچاو ممکنو خو د اجر مشترک نه دی کړي صاحبین وي تاوان بشتا امام سے وي نشته په دقه خبره د چړي فلو الاجرت اجرت بو ته ملاوي کې کار کړي لانه صار مسلما ذکر مستاجر چره کنه موجر اجیر چره دا خو سپاریدون کې وګرځیدل بل وضع فی بیت یغدا چې دا روټي دغه بکور کې خودله او ته وس پرلا ولا زمان علی زمان پدوی لانه لم یوجد منه الجنایه جنایت خو نه کړي دا مسله مستقل را روانه ده مړه بس قال صاحب دې فرمایو هذا عند ابي حنیفه رحمه الله دا چاره ایدا دا امام صاحب دا لانه امانه فی یدی دا غره دا دغه بلاس کې امانت دی امین باندې خداوند نه وین د عمر صاحبینو بنزمانی دا بزامین ویخه به زمان دو طریقې دي څومره وړي خراب کړي دي روټي سوي اپ څومره وړي دي ورکی اجرت مستحق به هم نه دا اجر دي دغه وړه دغه چاله چې روټي به غل ورکی او اجرت مستحق هم نه او یادي په خر روټي ولا بل پیدا کی ور ديږي اجرت به متبه ملاويږي مثل دقيقه په مثل دقيق بزامین څومره چې سوي دي ولا اجر له اجرت به ول نبي ځکه دي کمل نه شي اجرت څنګه والي انه مضمون عليه ځکه هغه بنسبانه د روټي د شی مستاجره د مضمون دی په دمانه زماني برازي فلا يبرون بلکې الا بعد حقیقت تسلیم مګر کله چې څو کی حقیقت تسلیم دانه د چکور کې ولو کی دي بلکې حقیقت تسلیم دار چې هغه د قبضه کې ورکی لکه وسلی نه دي یو غوای در سره امانتي خیره او تی بوزي اخر کې ولو تعالی دانه د کافي قبضه کې به ورکی دا براشي ان شاء الله وان شاء زمن الخبز او که خو دې زمين د خبز دی جوړ کی واته ول اجر او تور دي کی باقاعده اجرت دی ورکی ومن استاجر الطباخ ليطبخ دغه دې کنه يطبخ له طعاما یو سړي دې لپاره طباخ ونی ولاله کور کې رااله روټي ترکاری بخا کا نو ترکاری ولا بخا کړه نو دا پلیټونه ډکول پچا دي پلیټونه ډکول وېدام بدقه اجر باندې هغه به ډکې هم نو الا بیکار پوره کیږي الا به مستحق د اجرت جوړیږي ومن استاجر الطباخ څوک چې ونی سي طباخ لیت بخه چې بخه کې در بار طعام د ولیمې د بار ولیمه ده فالغرف نو پلیټونه ډکول علیهم بد باندې دي اعتبارا للعرف اصل کې عرف له اعتبار ور کوي نو موږ به عرف ته ګورو والعرف في الشرع له اعتبار العاده محكمه اور د پرګنی قاعده دي غنی مادي دي نو عرف له اعتبار شته کا نو موږ عرف ته ګورو دلته خبره د ولیمې کړي دا کور کې ترکارې د بار چا مزدور ونی ولونو التبه اور دالې چې خپل بلټونه خلق ډکې به بم بګي عرف ته ګورو بس اور سره اور موافق به حکم بدلو را بدلو د مسره به مو ان شاء الله